ولی الله ټیک ټاکر یو ځل بیا د دین مذاق وړاو کړی دی. دې ته مونږ ویلو مخکې د پسې مونږ یو ویډیو کړی او بیا د ویل شي ما باندې فتواګانې لګېدلي اوس بیا دې د دین ګستاخي کړې ده، زمونږ په دین پسې ملنډې کوي ده. ټیک ټاک ته ناست یې لکه خپل ټیک ټاک کوه، که جنکۍ لوبې، که ټیک ټاک کې، که چاته کنځلې کې، که چاته سوې وایه، هر څه چې کې وایه، خو کم از کم یار مهرباني وکړه، د الله خاطر وکړه چې دین مه ټچ کوه. دین ګوره د خپل دین مذاق مه وړاوه. تا سره دغلته کې هندوانې جنکۍ هم ناست دي، ته د دین مذاق وړاوې، ته په دین پسې خنداګانې کې مه کوه، د الله خاطر وکړه، الله به دې ذلیله کړي، الله به دې رسوا کړي. مه کوه داسې. د ده را ویډیو ګورئ، بیا یو څو خبرې کوو، د ده را ویډیو ګورئ تاسو. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو او د هغو خویندو، خدای مو خوشحاله او آباد او کامیابه لره، خدای مو په اتفاق او په اتحاد لره، خدای پاک مو دا دنیا ګلې ګلزار کړو، په هغه دنیا کې مو د جنت حورې جوړې کړه. هر هغې جنۍ ته مې دا درخواست دی، زما د زړه ازار وانهلئ، زما د وجود ازار وانهلئ، زما د سترګو، زما د خولې ازار وانهلئ، په ځان مهربانه شئ او په ما راباندې طرف ته را روانې شئ. په دې به مو الله بخي، د بخلو ذهن تور شوی، د زړه زور هم کم شوی، د وجود کې هم خوند ورک شوی دی، ورځ په ورځ قوارین هم خنزیر جوړ شوی دی. ولي اولاد سړي بچی جوړ شوی دی، منیر نه داسې لیونی جوړ شوی، جیړي نه اجرا جوړ شوی دی. ای عزتمندو کشرانو مشرانو ورونو، زه چې څه خبرې کوم عمل به پرې وکئ، توفیق به پرې وکئ. که زه به د دعا نه کوم، عملي میدان سړی یم، داسې جنکۍ ځان ته واده کوم، د سړي بچی د ځان نه نن سبا جوړوم. په جنکو پسې مې راغلې، د جنکۍ به پیدا کوم، په نش نابود کې یو هم راته په لاس نه راځي، د نش نابود نه داسې سینګل پرېوځم او سینګل پاتې. نو خدای په ما خپل رحم وکړي، غیبي رحم وکړي، خدای پاک د جنکو سردار مې کړي. آمین. او دې د ټولو نه خلاص کړي. آمین. الله جان چې مدینه په دما شی ورته تو خاندلی دا وایه ټیک لګي او د دې حالت په کونه کې دا نه راښکاره کړي. ملګرو دا ویډیو تاسو وکړه، دا وایي چې زه خلک خندوم، خلکو له خوشحالي وراولم چې یاره خلک خوشحاله شي. نو ته چې خلک خوشحاله، نو د دین مذاق به وړاوې، ته به د شاعر الله مذاق کې، ته په دعا پسې ملنډې کې، ته په عبادت پسې ملنډې کې. دا دعا عبادت دی. ظالمه ځان هم شرمولی دی، عبادت نه پیژنئ، دعا نه پیژنئ، چېرته موقع محل نه پیژنئ. بس کله نکاحګانې تړئ، کله په نکاح پسې ملنډې کوئ، کله په دعا پسې ملنډې کوئ، کله د دین سپکاوی کوئ، کله څه کوئ، کله څه کوئ. ته اوس خلک خندې، نو د خلکو د خندا دپاره ته داسې کار کې، ته دعا پسې ملنډې کې، ته د عبادت پسې ملنډې کې، د خلکو په خوله ته په دې خندا راولي چې خلک وخندې چې ها 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 ها. ولي الله ټیک ټاکر نن ډېره ښکلې خبره وکړه، ډېره زبردسته خبره وکړه. نو ته دا کې د خلکو خندا په دې وراولي، خلک په دې خندې. د خدای ظالمه، د خدای نه ویرېږه او مه کوه. آینده مونږ تاسو ته مخکې ویلو چې ګوره دین مه ټچ کوه، دین پسې ملنډې مه کوه، د دین مذاق مه وړاوه. دا به اوس بیا وایي چې ما د دین مذاق نه دی وړاو کړی، دا سرې دی ملګرو وکتو، دا د دین مذاق نه دی، دا په دعا پسې ملنډې نه دي. دعا خو عبادت دی او ته په دې پسې ملنډې کې. لږ په ځان باندې رحم وکړئ، لږ په خپل مړه دا تاسو سره چې کوم هندوان خلک کیني که نه، دا خلک به څه وایي چې دیو دا دین دومره سپک دی، دیو ته خپل دین دومره سپک دی چې لږ ذره به غیرت کتا کیږي که نه، نو ته به انشاءالله آینده داسې دا توبه وباسې. توبه وایي ما نه چې کومه غلطي شوې ده، دا دعا پسې چې ما کومه ملنډه کړې ده، بس په دې باندې زما توبه ده.